په مدرسه عثمانیه میتر شالیزاره کې د ختم القرآن په سلسله کې د یو روحاني تقریب تابع شوی و. د تقریب مشر میلما مولانا محمد اکبر حقانی و. په تقریب کې مولانا بحر الحکیم مولانا علي الدین اشرفی د مدرسې محتمم کاری بهمالک د علاقې علماو عام خلکو او ماشومانو ګډون کړي و. مدرسې ته برسېدو کاری بهمالک د مدرسې ماشومان او د کلی خلکو د مولانا محمد اکبر حقانی توت هرکلی وکړ، ورته د ګلونو خارونه واچول. په تقریب کې 15 هلکانو او جنکو په ناظره د ختم القرآن سعادت حاصل کو. راغلي والدینو په ختم القرآن خپل ماشومانو ته د ګلونو خارونه واچول. تقریب ته مولانا محمد اکبر حقانی او مولانا بحر الحکیم خطابونه وکړل. تقریب ته د خطاب په وخت مولانا محمد اکبر حقانی د مدرسو په ضرورت او اهمیت، د الله په اخر کتاب قرآن مجید او د مور پلار په عزت او احترام تفصیلی خبرې وکړي. هغوی وایي چې قرآن مجید د الله کتاب دی او چا چې دې کتاب سره مینه کړي الله هغه کس په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي. هغوی وایي چې د عربو هغه کسان چې د اسلام نه مخکې د جهالت په تیارو کې پراته وو، خو د اسلام راوړو او قرآن خپلولو نه پس پرې الله د جنت زیری وکړل. هغوی وایي چې خوش قسمت دي هغه والدین د چا ماشومانو چې نن د ختم القرآن سعادت حاصل کړو. هغوی د علاقې خلکو ځوان کول ته اپیل وکړو چې د خپل والدینو قدر کوي، ځکه چې جنت د مور د قدمونو لاندې او د الله رضا د پلار پر رضا کې ده. د تقریب په اخر کې د کلی علاقې او امت مسلمه لپاره اجتماعي دعا وغوښتل شوه. قرآن کریم بعض ماشومانو اختتام ته رسولی دی او د الله کلام هغوی ویلی دی. قرآن کریم د الله کلام دی. قرآن کریم د آقا فرمان دی. قرآن کریم د محبوب کلام دی. قرآن د الله وینا ده او کلام الملوک ملوک الکلام، چې یو کس د خلق بادشاوی نو د هغه خبرې د خلق د خبرو بادشاهی. نو الله تبارک و تعالی د تمام بادشاہانو بادشاہ دی، د مخلوق بادشاہ نه دی، یوازې د مخلوق بادشاہ نه دی. دی مخلوق کې چې کم بادشاہان دي د هغوی هم بادشاہ دی، د بادشاہانو بادشاہ دی. نو د الله کلام د ټولو بادشاہانو د خبرو او د ویناګانو سردار دی. تاسو قرآن کریم الټوئ، چرې به قرآن کریم کې تاسو ته غلطی په نظر را نشي، چرته به قرآن کریم کې تاسو ته دروغ په نظر را نشي، چرته به قرآن کریم حکم کې چرته تاسو ته معمولی غونته کې شبهه هغه مخې ته پیدا نشي، ځکه دا د الله کلام دی. مونږ چې نن خبره وکړو نو چې سبا یې کوو نو هغه د هغې سره تضاد راشي. کو ډیر زیاتی نن د سړي خبره ګوره او میاش پس ګوره د خبرو په منځ کې به یې ټکره وي. قرآن کریم د الف نواله د الحمد نواله د والناس پورې قرآن کریم کې تضاد نشته دی، چې یو ځای کې معلومیږي چې دا حلال، بل ځای کې معلومیږي چې دا حرام. دغه یو څیز دا قرآن کریم کې نشته دی. دا د الله کلام دی او دا د الله وینا ده او دا د آقا فرمان دی. ځکه خو د دواړو جهانو سردار فرمایي ان لکل شیء شرفا یتباهون به وان بهاء امتی وشرفها القرآن. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا هر چا د پاره یو سیزی په هغې باندې خلق فخر کوي. څوک په خاندان کوي، څوک په حسن کوي، څوک په مال کوي. وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ. زما د امت د فخر سیس چې دی هغه قرآن دی. زما امت ته ووایه چې په قرآن کریم فخر کوئ، په داسې بچي فخر کوه چې هغه د قرآن ویونکی وي، په داسې بچي فخر کوه چې هغه د قرآن حافظ وي،
په داسې بچي فخر کوه چې هغه د قرآن عالم وي، په دې باندې فخر وکړې او دا د فخر څیز دی چې الله دې کور ته قرآن کریم را دنده کو. قرآن کریم بنده له عزت ورکوي، هر چاله د څه شي سره چې قرآن کریم ولګي الله عزت ورکوي. صحابه کرامو له عزت قرآن کریم ورکړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله ایمان نه دی راوړی، خلق بوي ابوبکر ابن ابي قحافه، ابوبکر د ابو قحافه زوی را خلق ودسی وی. او چې کله قرآن کریم باندې ایمان راوړو، خلق بوي سیدنا صدیق اکبر، صدیق اکبر. قرآن کریم تینا صدیق اکبر جوړ کو. قرآن کریم ورلد صدیق لقب ورک او د عتیق لقب ورته قرآن کریم ورک. خلق بوي ابو بکر د قحافه زوی را روان دی، ابن ابو قحافه، د ابو قحافه زوی. او چې قرآن کریم باندې ایمان راوړو الله نسبت بدل. یو ورځ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راښکاره شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته عتیق نوم واغوست، وی انت عتیق الله من النار. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته د الله د اور نه آزاد شوی صحابي، انت عتیق الله من النار فیومئذ سمی عتیقا. دا اغه ورځې نه نوم عتیق، خلق به د عتیق په نوم رابلو، د الله د اور نه آزاد شوی صحابي. دا عزت چا ورکو؟ دا قرآن کریم ورک، دا د الله کلام ورک. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خلق بوي عمر زوی د خطاب روان دي چې په قرآن ایمان نه دی راوړی، او چې په قرآن باندې ایمان راوړو، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق، فارق بین الحق والباطل. قرآن دسی شان ورک چې په کومه لار برا روان. د دواړو جهانو سردار ورته فرمایل عمره چې کومه لار باندې روان شیطان هغه لار پرېږدي وي عمر رضی الله تعالی عنه. قرآن دومره لوی مقام ورک چې په هغې لار به شیطان نه راته، چې کومه لار باندې به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه را روانو. دا عزت قرآن کریم ورک، دا شان ورله قرآن کریم ورک. دینی مدارسوں کے الحمدللہ کال پا کال پروگراموں کیگی. کلا علماوی ختم قرآن دے راشے، کلاوی ختم بخاری دے راشے، کلاوی ختم مشکات دے راشے. مختلف موضوعات والے منگا تاسو دے مکاتب ہوتا، دے مساجد ہوتا، دے مدارس ہوتا منگا تاسو راوال. زمارونو دے ختم قرآن پدے اجتماع کی زمون ستاسو راتلل، بیا پدے گران لار باندې د علماء کرامو تشریف راوړل. دا نو په یو خاص مقصد باندې دي. مقصد دا زمارونو نومبه چې دا مونږه تاسو څومره د الله بندگان یو، دا مونږ ټول د الله جل جلاله عام نوالو په نعمتونو کې پټ یو. د الله جل جلاله نعمتونه، دا الله احسانات، دا د باران د قطرونو زیات، دارونه د کائنات د ذرونو سیوا، دا زمارونو چې موږ تاسو سوچ کوو د الله جل جلاله په نعمتونو باندې، دا د اسمان د ستورو نه ډېر دي. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. الله جل جلاله عم نوالو فرمای زما بندگان کو زما نعمتونه شماري نه د شمارلی شي، نه په سوچ کې راتللی شي، او نه زما د یو نعمت چې ما خپل بندله ورکړی دی هر اعتبار سره زما دا بنده ټول ژوند سر به سجود شي، زما د نعمت شکر هم دی نشي ادا کولی. نو زما ورونو نعمتونه څه داسې دي چې موږ یې دلته استعمال کړو، خوراکونه وکړو ختم شي، لباسونه دلته واغوندو زاړه شي،
مساکنو کې پاتې شو هغه زاړه شي مرکبونه استعمال کو هغه بیا وګورځو زمارونو دغه نعمتونه مونږه تاسو حاصلو لذتونه ته حاصلو زندگی په تیرو زمارونو یو هغه نعمتونه دي چې نو هغه مونږه تاسو سره لګېدلې دي هغه زموږ تاسو نه جدا کیږي نه کوم د دې دنیا د ژوند نه مخکې تم لړ شو هغه به مونږ سره زمارونو پاغه تمام نعمتونو کې سربالا نعمت او لوی نعمت چې الله مونږ راکړل دي نو هغه د ایمان نعمت